د نن نه به تاسو خپل ویښتان کټ کول، خپل نوکان کټ کول د دې نه به ځان وساتئ، دا به بند کړئ. که چیرته تاسو قربانۍ ته اراده لرئ او قرباني کول غواړئ، مطلب هغه که ښځه ده او که سړی دی، نو د نن نه به تاسو خپل نوکان کټ کول. نن د جمعې ورځ ده، د نن د نور پرېوتو نه مخکې به تاسو خپل نوکان کټ کول شو، یا د بدن ویښتان وغیره، بدن چې څومره ویښتان دي د دې نه به ځان وساتئ. هغه که سړي دی او که ښځه، یعنې هغه څوک چې هغه قرباني کوي، قربانۍ ته اراده وي. تر کمې پورې دا صحیح حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د ذوالحجې میاشت وکتله، نو د هغې نه پس به تاسو خپل نوکان کټ کول، دغه رنګې خپل د بدن ویښتان یا د سر ویښتان کټ کول، دا به بند کوئ تر هغې پورې، تر کمې پورې چې تاسو قرباني نه وي کړي. او دا عمل چې دی دا باعث ثواب دی، ثواب پکې ډېر زیات دی، مستحب عمل دی، فرض واجب نه دی. یعنې که چیرته چانه نوکان پکې کټ شو یا پکې ویښتان کټ شو، نو څه ګناه نه ده، خو ځان ته ساتل او تر قربانۍ پورې خپل نوکان پرېښودل، ویښته پرېښودل، دا د ثواب کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې درس صحابو ته ورکړی، موږ ته د حدیث په ذریعه باندې رارسېدلی. نو هغه زنانه او هغه سړی چې هغه د قربانۍ اراده لري، پکار دی چې هغه په دې حدیث باندې هم عمل وکړي، ځکه نور علی نور، ټولې نیکۍ نیکۍ دي. او ورسره دا به کله نه، نن د جمعې ورځ ده، د سعودي عرب متعلق چې کوم ملکونه دي، یا افغانستان یا سعودي عرب، هغې خو پرون دغه ورځ وه، خو کوم چې پاکستان یا په نورو ملکونو کې کم خلک چې دی د هغې د ذوالحجې میاشت د نن نه به شروع کیږي یا د سبا نه به هغې شروع کوي. نو پکار دی چې هغې د نن نه، نن د جمعې ورځ ده، د نور پرېوتو نه مخکې د خپل نوکان او دغه رنګې خپل ویښتان دا د په دې نیت باندې پرېږدي چې په دې کې ثواب دی، مستحب عمل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شوی عمل دی. او تر هغې پورې، تر کمې پورې چې قرباني نه وي کړې. کله چې قرباني وشو، د هغې نه پس لاړ شو، نوکان هم کټ که، ویښتان هم برابر که. الله یې د عمل کولو توفیق موږ ته رانصیب کړي.